السلام علیکم. تازه خبر دی چې په انډیا کې په لال قلعه میټرو سټیشن ته نږدې دھماکه وشوه. بلال خو د مړو ژوندو پته نه لګي چې څومره وګړي مردار شوي، څومره به زخمیان وي. خو په هر کې په انډیا کې چې کله هم داسې حالات راشي او داسې دھماکې وشي نو هغو اکثر الزام په پاکستان لګوي او بیا هغو د الزام داسې لګوي چې تحقیق نه کوي، خو بس ډایرکټ الزام پاکستان ولګوي، بس زر جنګ ته بډې راکاږي. په دې وخت کې هغو الرډي چې کومه دی په کراچۍ کې په سرکریک علاقه کې چې کومه دی هغو هلته پوځي مشقونه شروع کړل دي. د هغې نه علاوه په کشمیر کې په بارډر چې کومه دی هغو پوځي مشقونه شروع کړل دي. نو هغو په دې وخت کې کومه د اپریشن سندور دویم لانچ کولو لپاره هغو په دې کوشش کې دي، په دې منډو ترړو کې دي چې په دې باندې موږ خامخا څه چل ول وکړو. دلته پاکستان چې کومه دی پوځي فیلډ مارشل چې کومه دی هغې ته یو غټ عهده میلاو شوه، طاقت قوت ورته میلاو شو. نو د دې قوت طاقت مطلب دا دی چې د دې د لاندې د درې واړه د حکم لاندې به درې واړه په یو ځای باندې په یو وخت کار کوي، لیکن په دې کې اوس اختلافات نه وي چې نیوي والو چې موږ دا کوو، فضایي والو چې موږ دا کوو، آرمي چې موږ دا کوو. نه، دا به د یو حکم لاندې ټول کار کوي. دا په جنګ کې د یو امیر لاندې کار کول دا د پوځ په قوت طاقت کې په خپل دفاع کې ښه پوره کردار ادا کوي. اوس چونکې انډیا ده هغو د مخکې نه پوځي مشقونه شروع کړل دي او هغوی چې موږ به دویم اپریشن سندور لانچ کوو د خپلو عوامو ذهنونه جوړوي. نو اوس که دا حمله هم دوی پاکستان نه واړوي نو بس دوی به چېرې موږ بدل اخلو، د پاکستان کړل او دا ده او دا هغه ده. دوی به ضرور پاکستان دپاره د جنګي سوچ ساتي. نو الله دې نه کړي چې دوی اوس جړپ وکړي یا داسې څه نور ماحول خراب کړي، ځکه چې پاکستان په خپله د ډېرو څیزونو شکار شوی دی. نو الله دې خیر وکړي. نور دا انډیاوال موږ پېژنو د دلګان د اوسان د جنګ نه لري بې غیرته، خو کم سے کم د عوامو جان و مال خیال ساتل پکار دي او هغو بې غیرته دا نه ګوري بیا زموږ عوام هم ولي دغه دلګان بیا راځي زموږ مدارس زموږ جوماتونه دا شیطان کوي. دا غټ خنزیر قوم دی خو الله دې دا موقع په لاس ورنه کړي چې د دې نه څه غټ جنګ را روان شي. وګورو چې مخکې څه کېږي، انډیا والا څه کوي، څه طریقې کار کوي، څه چل ول کوي. نو موږ به دعا کوو داسې الله تعالی نه راولي، خو که مخکې سره راتلی انشاءالله په هغه موږ خپل رایه ورکوو. باقي انډیا زموږ نه جنګ نشي ګټلی چې 100 کاله مو جنګېږي انشاءالله به دې ګټو او دا هندو رژیم دا به انشاءالله موږ ختمو د خیره سره. باقي موږ د خپل پوځ سره ولاړ یو، شانه به شان ورسره ولاړ یو، په هر وخت کې ورسره ولاړ یو انشاءالله. چې څه قسم قرباني راتله هغه به انشاءالله موږ د خپل ملک د خپل قوم دپاره خامخا ورکوو.